سلامونه او احترامات ملګرو د سټیزن جرنالیزم په یو ځانګړې مرکه کې افسر افغان ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمنو څنګه چې تاسو ته پته ده زه د دې سیمې ګوټ په ګوټ ګرځم چېرته چې زمونږ سټوریز وي یا هر هغه خبره چې هغه د انسان او د انسانیت سره تړلې وي هغه تر تاسو در رسوم. د هغه لړۍ په کړۍ کې نن زه ناسمه فیوچر سرو په نوم باندې یوه اداره چې د تیرو څلورو میاشتو راسې په پېښور کې د هغې یوه شعبه یوه څانګه خلاصه شوې ده. که هر څومره په انګلینډ کې د دې هیډ آفس دی خو اوس به دیو دلته هم کار کوي او څومره چې زموږ دلته سټوډنټس دي هغه چې د ژوند د کوم فیلډ سره هم تعلق ساتي د هغو د روښانه مستقبل لپاره دیو هلې ځلې کوي. زه دغه خبره هم ډېر په ویاړ باندې کوم او ډېر خوشحاله یم چې د دغه یادې ادارې چیف ایگزیکټیو چې څوک دی هغه زمونږ د ضلع کرم د تبۍ یوه سیمه ده چې هلته تر دې دمه په 21مه پیړۍ کې یعنې 21 سنچري کې بجلي هم نشته دی. د هغه ځای نه یو ماشوم رالویږي بیا تر انګلینډ ځي او پوسټ ګریجویشن هلته په هیومن ریسورس مینجمنټ کې کوي او په دغه جذبه باندې واپس راځي خپلې خاورې ته خپل وطن ته چې زه د خپلو خلکو خدمت وکړم او هغو ته د روښانه مستقبل یوه واضحه تګلاره وښیم. راسره ناست دی ډېر محترم سیف الله خان صاحب څوک چې د فیوچر سر چیف ایگزیکټیو دی په پېښور کې دیو دغه څانګه خلاصه کړې ده. په دې باندې به دیو سره تفصیلي خبرې کوو. سیف صاحب په خیر راغلی ستړي مه شئ خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کومه څنګه چې ما په تعارف کې ووی انټروډکشن کې چې تاسو لګیا یې یو کار ته مو غاړه ورکړې ده. عموما خو خلک دا هڅه او دا کوشش کوي چې بهر ته لاړ شي انګلینډ ته لاړ شي امریکې ته لاړ شي او خپل د ژوند ژرنده هلته روانه کړي. تاسو واپس راغلی خپل ملک ته د دې په شا باندې کومه جذبه ده؟ جی اول ټولو نه زه مخکې ستاسو شکریا ادا کوم او د ویورز ډېره شکریا ادا کوم او تاسو مو تعارف وکړو خو زه یو 15 سکندو دپاره دې باندې دا خبره کوم. ما تعلق لکه څنګه دوی له ضلع کرم سره دی هلته کې وایي علاقه د تابع هغه ځای نه ما سبق وی بیا سده نه ما هلته کې اف ای وکړه بیا ګورنمنټ کالج نه ما بي وکړه بیا آی بي ام اس نه ما مینجمنټ وکړلو بیا انګلینډ نه ما مینجمنټ وکړلو. نو په لایف کې ما خپله ډېر لوی سټرګلز کړي دي ایکسټریملی اوسه پورې زه مطلب دا دی 16-18 ګنټې چې کوم د انګلینډ کوم ټایم سټینډرز دی په هغه باندې زه کار کوم په 16-18 ګنټې. نو مطلب دی ما اول د ټایم دا خواهش و چې یاره زه خپل کمیونټي کې کار وکړم په دې څه کومې علاقې نه زه تعلق ساتم. هلته کې مو والد صاحب ښخ دی کله کله زه هلته کې ځم دعا ته. نو زه چې واپس راځم نو ما زړه جاړي چې هلته کې زه حالات وګورم هلته کې ماشومان وګورم. نو زه په یو کې ډېر ښه لایف تېروی شم په دې چې ما لایف کې ډېر زیات ایفرټس کړي دي خلک ما پېژندي بهر خلکو ته پته خو زه غواړم چې دې علاقې کې زه خپل خلکو دپاره هم څه کار وکړم. صحیح. د فیوچر سرو د لارې تاسو څه کول غواړئ؟ فیوچر سرو دا فیوچر سرو یو ویژن دی فیوچر سرو یو سوچ دی. فیوچر سرو کې مو مینلی 3 کارونه کوو. یو خو دا هغه دی چې فیوچر سرو کې اول چې کوم دی هغه سره فیوچر سرو اټسیلف لکه څنګه ما ویژن سوچ یو فکر دی دې کې موږ خلکو ته ښه ګایډنس او ډایرکشن ورکوو. لکه زه ځان خپله خبره درته وکړم چې ما 12 سدنه کولو ما له پته نه وه چې هغه نه بعد به زه څه کوم. ویری ټرو. او دا د هر چا پرابلم وي. بیا چې ما 14 کولو په ګورنمنټ کالج نه زه بریسټر جوړېدم ما پولیټیکل ساینس ان لا واخیستله دې دپاره. بیا ما ته ګایډنس میلاو نه شول او ما ته وایي چې بیرټلات انګلینډ نه شي کوی په دې فاینانشلي مو ډېر زیات لو هغه ټایم کې مطلب د انتهایي فاینانشل بیکګراؤنډ نه دی مو ډېر لاندې. نو هغه ما مس کړلو ما نه ایډمیشن هم تېرېدلو په دې چې زه ډېر زیات اپسیټ وم په دې چې یو بیرسټر جوړېدل غوښتم. خو بهرحال بیا ما مینجمنټ وکړلو. بیا چې ما مینجمنټ دې هغه نه وکړلو پېښور نه زه انګلینډ ته تلم نو ما هیومن ریسورس مینجمنټ په ځای باندې مالا مینوفیکچرینګ مینجمنټ کې یو ایجنټ ایډمیشن وکړلو. نو یو ګډ ډایرکشن ښه ګایډنس ورکول دا مو یو ښه میشن ګڼو. او دلته کې مونږ ډېر داسې شیزونه دي چې مارکیټ کې هغه خلک نه کوي موږ کوو. لکه مو دل ایز ایجنټ کار دلته نه کوو. مو ایجوکیشن ایډوایزرز یو. ایجوکیشن ایډوایزرز مطلب دغه شو چې دلته اول کیش هینډلینګ مو نه کوو. نمبر 1 لکه دلته کې مارکیټ کې کانسیپټ دغه دی چې ډن دی او پیسې راوړه بیا انګلینډ امریکې کینیډا ته مو خلکو ته شنه بغونه هم نه ښیو نه خلک ډیموټیویټ کوو. مو صرف دلته کې یو سروس سټینډر فالو کوو یو ټیم مینجمنټ باندې کار کوو. خلک راځي خلکو مو سروس سټینډر وکتلو مونږ اسسمنټس کوو. مونږ اسسمنټ چې کله دی الک وکړو ډېر خلک مو ته اف ایس سی نه بعد راځي
هغه چې کله بهر ځي سي فور ایگزامپل نه هغوی مونږ وګورو چې د کې هیومن سایډ دغه لږ چې لاړ شي د دې دومره ایکسپوژر بهر شته چې دا سروایو کوی شي که نه اسسمنټ یې مونږ وکړو د دې فاینانشل څه بیکګراوند دی دا فیس ورکوی شي که نه په دې چې 12000 مینیمم 10000 پر ایئر یو فیس یا به 3 کاله سبق وایي چې کله مو ټول اسسمنټ وکړو نو هغه نه بعد مو په دې نتیجې راورسېږو چې دې هلک ته مو ښه مشوره ورکړو چې ته یو بهر لاړ شه که بهر مو پوهېږو چې دا هلک لاړ شي د دې دومره ایکسپوژر نشته انګریزي نه ورشي سکلزو سره نشته نو موږ بیا په سکلز ډیولپمنټ باندې واچو سکلز ډیولپمنټ یو موږ دې سره یو برانچ کولاو کړی دی هغه موږ فری کوو هغه کې ډېر شیزونه فری دي لکه سکلز ډیولپمنټ وایي څه ته سکلز ډیولپمنٹ کې مو مینلی څه کوو سکلز ډیولپمنٹ کې لکه یو مشروم دی هغه راغلو دغه انګریزي نشته نو هغه ویسټرن مارکیټ ته روان دی هغه ته انګریزي په کار دی هغه انګلیش لینګویج دی ویری ټرو چې دا مارکیټ نه خبر شي سروایو هغه سره آیلټس دی آیلټس سره مو دلته کې جرمن لینګویج کوو ټیچ کوو خلکو ته په دې جرمني کې ایجوکیشن فری دی ایټلی کې داسې یونیورسټی دی چې هغه مطلب د موږ پروموټ کول غواړو چې دغه فیس د پاکستانی کال 1200 یورو دی نو هلته کې لینګویج ضرورت وي هغه هم کوو چاینیز لینګویج ورسره د ادر سکلز لینګویجز چې کوم دي هغه موږ رایټ لیفټ ته موږ سره آی ټیز ته کوم کمپنیز دي چې کوم سسټر کمپنیز دي هغوی ته موږ دا خلک ریفر کوو چې هغوی باندې فریلانسنګ زده کړي ایډیټنګ زده کړي ویب ډیزاین زده کړي السټریټر زده کړي فوټوشاپ زده کړي دغه چې دغه ماشومان بهر لاړ شي نو مطلب دا که پارټ ټایم جاب هم کوي نو دیو ته یو سپورټ ملوي ورسره موږ خلکو ته وایي چې تاسو بهر سئ نو اوبیسلی تاسو سره فیس پکار دی چې تاسو فیس وي تاسو ټیوشن فیس تاسو برداشت کوئ شئ او که بیا نه تاسو سره ایکسټرا سکلز پکار دي چې هغه مارکیټ کې تاسو کسټمر سروس سکلز دي مطلب دی که انګلیش لینګویج دی کاغذي کې دی انټرنیشنل ایکسپوژر ریلیټډ هغوی ته موږ هغه ورکوو سکلز انجیکټ کوو څه دپاره چې بهر مارکیټ ته تاسو لاړ شئ تاسو مطلب پروف اف ایډرس به څنګه جوړوئ پروف اف آی ډي به څنګه جوړوئ تاسو به ډرایوینګ لایسنس څنګه الئ تاسو به یونیورسټۍ کې انسټالمنټ څنګه پے کوئ تاسو هلته کې مطلب دی کیو سیسټم څنګه دی خلکو سره کمیونیکیشن څه سیسټم دی په فون کمیونیکیشن لکه دا ټول انټر سکلز ډیولپمنټ کیریئر کاونسلینګ سکلز ډیولپمنټ انټرنیشنل ایکسپوژرز دغه درې شیزونه مو یو کمباین کړي دي د نه فیوچر سره جوړ دی او چې د کوم شی په کوم لیول باندې مونږ کوو مونږ دا نه وایو چې مونږ مارکیټ کې هیڅ کمپیټیټر نشته دی مونږ کلیر ویژن باندې دلته لګیا نو شارټ کټ په دې لایف کې شارټ کټ نه مونږ ولیدي نه شارټ کټ مطلب د لایف کې مونږ کول غواړو دا یو کاز دی دا یو میشن دی دې کې مونږ دا کول غواړو چې د مونږ کوم یوت دی دیو دپاره یو ښه ډایرکشن میلاو شي که دا دنیا کې کوم ډیسټینیشن ته ځي هغوی ته دا پته وي چې کوم یونیورسټۍ ته به ځان څومره بې فیس وي دلته کې سکالرشپ شته میرټ بې سکالرشپ شته مو میرټ بې سکالرشپ په باندې ډېرو یونیورسټو سره دا خبرې کوو چې هلکانو 80-85% نه جی پی اے بره دی هغوی داسې په یونیورسټۍ شته دي چې هغوی 30% 40% د هغوی څه کوم ټیوشن فی دی هغه ویو اپ کړي لکه سی فار ایگزامپل یو هلک په پوسټ ګریجویشن باندې بهر ځي یو کال کورس وي دغه 11000 فیس وي 10000 فیس وي سی فار ایگزامپل هغه نه هغوی 30-40% هغوی ته میرټ بې سکالرشپ په باندې هغه 6000 پاونډ هغه فیس پے کی بار مختلف مارکیټونه مو کوو یو کې هم کوو یو اس هم کوو کینیډا استرالیا جرمنی ایټلی تھرو آؤٹ دی ورلډ سینټرل ایشیا کې مو ډاکټرز چې کوم ایم بی بی ایس دی پاکستان کې دغه یو فیس 13 نه اخله 15 लाख روپۍ پر هغه دی دا ایه په سینټرل ایشیا کې کرغستان دی موږ سره یونیورسټۍ ډایرکټ یونیورسټۍ هلته کې د پاکستان هاف فیس د ټیوشن فی چې څومره پیسې 65 लाख روپۍ ته پاکستان کې په ټیوشن باندې ورکوي فیس باندې هغه 65 लाख روپو کې ستا ټیوشن فیس هم کېږي هاسټل خرچات هم کېږي میس هم کېږي ټریولینګ هر څه د کېږي نو موږ هغه مارکیټونه هم لګیا یو ایکسپلور کوو چې هلته کې ایجوکیشن اکنامیکل دی ښه دی او د مونږ چې کوم عام خلک دي هغه هلته کې تللی شي خپل سکلز هلته کې گین کوی شي صحیح ډېره زیاته مننه کوم سیف صاحب قدرمنو یقینا چې ډېرې تفصیلي خبرې تاسو سره شریکې کړې که موږ وګورو کله چې ماشوم اف ایس سی وکړي یقینا چې هغه بلایند وي هغه ته هېڅ پته مخکې نه لګي دا هغه ځای دی هغه اداره ده څنګه چې سیف الله خان صاحب ډېرې بشپړې او تفصیلي خبرې په دې باندې وکړي چې دیو خلکو ته یوه واضحه لاره ښیي باقي بیا دیو په هغه چا باندې پرېږدي څوک چې راغلی وي او دیونه مشوره اخلي بیا به هم راځو د دیو سکسس سټوریز به تر تاسو در رسومه نورې چې د دیو کمې هلې ځلې دي هغه به هم تر تاسو در رسومه د نن دپاره افسر افغان ته اجازت راکوئ د دوی الله په امان